الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد معزز سامعین کرام، الله رب العزت ډېر لوی فضل کرم او احسان دی چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته د رمضان المبارک روژې رانصیب کړی دی. د رمضان المبارک روژې نیول، دغه رنګې د شوال روژې نیول د دې ډېر زیات فضیلت احادیث مبارکو کې راغلی دی او د ترغیب هم راغلی احادیث مبارکو کې. پیغمبر علیه السلام حدیث منقول لی، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ خپل کتاب الصحیح المسلم کې د حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ول حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمای من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، چا چې د رمضان المبارک روژې ونیولې او دې پسې د شوال روژې هم ونیولې، د شوال چې کوم شپږ روژې دي هغه هم ونیولې، کان کصیام الدهر، گویا چې د پوره زمانې روژې ونیولې. دویم حدیث کې راځي حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دی چې پیغمبر علیہ السلام فرمائی من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنة كلها، چا چې د رمضان المبارک روژې ونیولې او شپږ روژې د شوال ونیولې، گویا چې د پوره کال روژې ونیولې. اوس لومبي حدیث کې راځي چا چې د رمضان المبارک روژې ونیولې او د شوال روژې ونیولې، دی داسې دی لکه د پوره زمانې روژې ونیولې. او دویم حدیث کې راځي چې یو کال روژو برابر ثواب ورته ملاویږي. نو د دواړو مطلب او مفهوم څه دی؟ نو د لومبني مفهوم خو ذهن ته راځي چې کوم دویم حدیث کې ذکر شوی دی چې پوره کال ثواب ورته ملاویږي، هغه دا الحسنة بعشر امثالها، چا چې یو نیکي وکړله الله رب العزت دته د لسو نیکو ثواب ورکوي. اوس یو میاشت روژې د ونیولې، نو د یو میاشت روژو ثواب چې هغه د لسو میاشتو دی. بیا ورپسې د شوال شپږ روژې ونیولې، نو د شوال د شپږ روژو ثواب چې دی هغه 2 میاشتې برابرېږي. ځکه چېرته چې 10 کې ضرب ورکې نو هغه راځي 60، نو 2 میاشتې دا شولې، نو ټوټل یو کال برابرېږي. نو د یو کال ثواب ورته الله پاک ورکوي. بل لومبي حدیث کې پوره زمانې چې کوم مطلب دی، پوره زمانې د روژې ونیولې، پوره عمر د روژې ونیولې، پوره زندګۍ د روژې ونیولې، د دومره ثواب ورته ملاویږي. د دې مطلب استاد محترم بیان کړی دی، هغه دا دی چې یو کس دا خپل معمول وګرځوي، د رمضان المبارک روژو نه پس د شوال روژې هم نیسي، نو دته الله رب العزت د پوره زمانې روژې ثواب ورکوي، یعنی د پوره عمر روژې ونیولې. اوس اختر نه پس یو مسله دا هم دا چې چا باندې قضا روژې پاتې وي، هغه ته اول پکار چې هغه اول فرضي روژې راوګرځوي او هغې نه پس د شوال شپږ روژې ونیسي. او د شوال روژې د اختر نه فوراً بعد نیول ضروري نه دي، خو دومره خبره ضروري ده چې د شوال په میاشت کې د شپږو روژو تعداد برابرول ضروري دي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب.